بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب العمره دا ابواب متعلق دي په مسائل د عمره باندې، لکه عام علماء دغه ترجمه ده. وزيما ابواب العمره، ذکر د هغه ابواب چې پای کې ذکر د هغه احادیث دي چې دغه تعلق دی د عمره سره. د عمره د اسم نه دا خبره مستفاد ده چې د عمره لپاره شرعاً وخت مقرر نه دی. دا د عمر په هر یو حصہ کې کیږي. پس دا بلوغ نه د عمر په هر حصہ کې او د کال په هر میاشت کې عمره کیږي، الا عند الاحناف یوم العرفه او ایام التشریق په دې کې عمره نه کیږي. لکه 9 10 11 12 13 تاریخ پورې عمره نه کیږي. 14 تاریخ نه عمره بیا شروع شي. اور بعضی ائمه حضرات فرمایي چې د عمرې لپاره اسم مانعات نشته ده. ٹھیک شو. البته امام مالک علیه رحمت فرمایي چې په اشهر حج کې عمره مکروه ده. منګویو ایام التشریق او نهم د عرفه مکروه ده او باقی جایز ده. بیا حیثیت شرعی د عمره سره مشران ائمه حضرات فرمایي چې دا سره سنت مؤکده ده. سنت عمره سنت ده. او کشران ائمه فرمایي امام شافعی سے و امام احمد بن حنبل سے چې دا عمره واجب ده. حضرت قرآن وی اتم العمره والحج، اتم الحج والعمره لله. حج اور عمرہ اللہ دے پارا پورا کرے. تو چونکہ حج فرض دے جو عمرہ فرض شوا، او ځکه چې اقتران د عمرې د حج سره دا د دې خبره تقاضا ده چې العمره فی الاحکام کالحج. او موږ یو اقتران ذکر دی او یو اقتران فی الحکم دی. اقتران فی ذکر دا مستلزم نه دی د اقتران فی الحکم دی پارا. یو شی به حکم کې یو دی ذکر کې ویوي مقترن بالذکر وی لیکن مختلف الحکم وی. لہذا اقتران بالذکر چې دا مستلزم د اقتران فی الحکم نه دی. نو الحج فرض والعمره سنت. وباب العمره باب وجوب العمره وفضلها. وقال ابن عمر ليس احد الا وعليه حجه وعمره. وقال ابن عباس انها لقرينتها في كتاب الله واتم الحج والعمره لله. لکه دې دلایل نه امام بخاری خپل ذوق ثابت کړ چې عمره واجب ده. وجوب العمره وفضلها، عمره واجب ده او د عمره فضیلت. حضرت عبداللہ ابن عمر سے فرمائے لیس احد الا وعليه حجه وعمره، نشته یو سړی مگر پاغي باندې حج او عمره ده. نو مانس شو هغه وی چې حجم په فرض دی عمره په فرض ده. نو موږ هر فرض باندې حج فرض نه دی. لہذا موږ تعویل کو او دا تعویل زموږ ان شاء الله مؤید بالدلائل دی. موږ یو لیس احد الا علی حجه اذا وجبت. پاغي باندې حج ذکر چې واجب شي په اسباب او سر چې مالیت ده. و عمره اذا نوت. نو څنګه مسله حل شو کنه؟ لازم نفل فی شروع اذا نوت چې نیت دیو کو عمره در باندې واجب شو. او دویمه خبره والی حجۃ و عمره معنی کوم کو چې دې نه اشاره مراتب شرعیه او تنره چې پای واجب دی یا پای عمره نه الیق دی پای باندې حج او عمره ډیر مناسب دي. فقال ابن عباس انها لقرینتها فی کتاب الله. دا عمره چې کومه ده دا قرینتها دا د حج قرینه ده، الک مقرون ده او دای مرګری ده. نو دین ثابت شوا
حکم د عمره کل حج منگوی قران فی ذکر لا يدل على قران جناب. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا غالب عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور وليس له جزاء الا الجنه. ګوره دې ځکه هغه فضیلت ثابت کړ العمره الى العمره یو عمره تر پر عمره پوری کفاره لما بینهما دا کفاره دا ګناونو دا چې دوی ترمنځ وشي. نو معلومه شو چې عمره مکفرۃ الذنوب دا والحج المبرور اور حج مبرور مبرور مقبول حج پای کې خلاف د شریعت عمل نشي شوی لیسلو جزاء للجنه دغه بدله سوا د جنت نه بل نشته. مطلب فضیلت دی. ګوره علماء کرام توجه وکړي اعتمر قبل الحج باب د بیان د هغه چا چې عمره د حج نه مخکې کړي. ګوره بعضی علماء کرام فرمایي چې حج نه مخکې عمره ضروری ده ځکه چې اعتمر قبل الحج نو حج برستو کوي عمره به مخکې کوي. ویسے اسی لکه خوغونه خبره چې سړیو کې تجربه سره نغه ده یرا چې یو سړی مالداري نغه اعتمر قبل الحج عمره د حج نه مخکې دی وکي. ولی دی وکي ځکه حج فرض دی عمره سنت ده او دا سنت چې کوم دی نو دا طریق ال الفرائض دی. لکه ته د ماسپخین مسکه اول سلو رکعات کوي بیا سلو رکعات کوي نو د سنتو په ذری سره د دروازه د فرایض کولاوي. دمه خبره ده د طالب جانا انو اوس چې ته لکه لار شي د عمرې لا نو د حج لا نو ته بل ته ولاړی چې زبو سکوما منګه لکه طواف زغتیم لکه الته خلا وختي تهجد وکړه خو موږ چې لکه اشراق وکړو سره خل اشراق کې ځکه چې ټول خلک مسافری جماعت کې نازي چې بار راوتون یو بوډا بابا فاسخ ولار دی او ما ته جی طواف د کم ځنه شروع کړه زه پوښتنه چې دې جو وای چې دا ټول جماعت کې دای هاته کوه ما بابا درته چا مسله څنګه خېلې وا یما ته چې جمعه حرم تورسه نو خې طرف نه شروع کړه دا حرم دې چې دلته شروع کوم کې دلته نه شروع کړه ما راځه دا نه دې ما کې دې مچ حرام نه طواف کین مړ بشه ما راځه چې زو دنه آل ته بیت الله شریف څخه بوته او بیا ما ورته نفلی طواف وکړه ما یې دې نه شروع کړه استاد دا طریقه او دا طریقه اوښوي بیا راته دعاګانې شروع کړې. نو اوس مسله دا ده چې تا حج عمره لی کړی نو تا ته حج پته نه لګي نو چاول عمره کی نو حرم به معلوم کی طریقه د طواف او د سعی به معلومه کی ان چې بیا حج لذي لکه سړی چې خپل کوته یو ملت دیمه خبره ده چې بعض علما وایي چې حج نه مخکې عمره مجایز نه ده. ایوجه صدا حج فرض دی عمره خو سنت ده. ډیره ممکنه ده چې تاسو اوس مال شته ته یې سکه عمره کوم بل کاله به حج لزه نو کې بل کاله ته پاتې نشو بیا بسي هغه حج بستا په ذمہ باندې پاتې شي. بعض علما چې حج مقدم کول پکار دي په عمره باندې ځکه عمره خو سنت دی. جی حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا ابن جريج ان عكرمة بن خالد سأل ابن عمر عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس قال تاسو کو د عمرې نه چې مخکې د حج وکړو کې نه پروا نشته. اکرمه قال ابن عمر اعتمر النبي صلی الله علیه وسلم قبل ان يحج حضرت صلی الله علیه وسلم دو عمرې کامله د حج نه مخکې کړې وي. یو عمره حکمن کړې و نو درې عمره حضرت مخکې کړې وي ایو عمره حج سره کړې و. وقال ابراهيم بن سعد عن ابن ساق حدثني كريم بن خالد قال سألت ابن عمر مثله. جناب حدثنا عمرو بن علي حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جريج قال كريم بن خالد سألت ابن عمر مثله باب كان اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. ګورا مولانا صاحب انوار الحق صاحب کم اعتمر النبي صلی الله علیه وسلم حضرت صلی الله علیه وسلم په ژوند کې څو عمرې کړې دي. ګورا بعض روایتو کې راځي 2 عمرې کړې دي
بعضو کې راځي 3 عمرې کړې دي، بعضی کوئی 4 عمرې کړې دي، ټول په دې دي 4 عمرې کړې دي. یو په زمن د حج کې، یو د جعرانینا، یو عمرۃ القضاء، ٹھیک شو، یو عمره حکمی، او موږ ورته عمرۃ القضاء ویو او شوافی ورته عمرۃ القضیه وی. وبین القضاء والقضیه فرق ده. قضیه مطلب دا دی چې هغه فیصله کړی شوی، ځکه چې حضرت کے پشپگم کال باندې لاړ عمرې لا نو مشرکین مکه په حدیبیه کې ایثار کړ. حضرت الته کې قربانی وکړه واپس راغی، نو دا عمره وا حکمن وا نمبر 1. بیا په دیم وم کال باندې لکه په دیم کال عمرۃ القضاء لاړ، نو دا عمره وا د حضرت صاحب، او دا عمرۃ القضاء عندنا، او امام شافعی عمرۃ القضیه، او دا مستقل عمره شو. بیا چې کله مکه فتح شو، حنین غنایم چې تقسیم شو، حضرت راته ٹھیک شو مکه ته، نو عمرۃ الجعرانه وکړه، نو 2 شو مکمل 3 شو. او په دسم کال چې کله حج لاړ، نو حج سره اول عمره بیا وروسته حج، نو دا 4 عمره وشوي. د بعض روایت کې برازي 3 نمانه د حج به نشي حساب کړی، بعض روایت کې برازي 2، عمرۃ القضاء عمرۃ الجعرانه مستقل به ذکر کړی، بعض روایت کې برازي 3 ٹھیک شو کنه، او بعض کې وسلور راځي، نو دا به دغه تطبیق ان شاء الله. حدثنا قتيبة حدثنا جابر عن منصور عن مجاهد قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر جالس. من داخل شو جمعه ته چې قتل عبد الله ابن عمر ناس تو اله حجرت عائشہ رضی الله ډډه لګولې و د حضرت عائشہ به کمرې ته. واذا اناس يصلون في المسجد صلاه الضحى، او ناس خلق مزه چاش. قال دی فسالنا عن صلاتهم، من ابن عمر سے نو تاسو کو چې داخله چې دا مسکی د اشراق څه حکم دی؟ قال بدعه، دا بدعت ده. خوشوي اوس دې کې سوال دا چې دمر عظیم شخصیت عبد الله ابن عمر عمل دا صلات قضا، دا صلات ضحى د چاش مستا بدعتن بدعت وي. حالانکه بدعت خو هر هغه عمل ته چې لم يفعله رسول الله صلی الله علیه وسلم، پوښتنه ما احدث الخلق بعد النبي صلی الله علیه وسلم ایت بدعت وي. او موږ مخکې روایتو کې وې د مهانی بار روایتونو په حواله سره چې حضرت صلی الله علیه وسلم زوحا مز کړی دی. دا غي جواب دی چې ابن عمر سے بعض خلک یې روایت وته دا خوندګي ابن عمر سے بدعت ورته په اعتبار د تظاهر ویلي دي، لکه چې داخله چې څنګه په جماعت کې په ټول په جمع ولاړ دی او موږ کوي، دا بدعت ده. یو نفسي صلات ده، ایت بدعت نه دی ویلي. ا کیفیتی ظاهری علی سبیل التظاهر ایت بدعت ویلي دي. ثم قال له کم اعتمر النبي صلی الله علیه وسلم، بیا چا ورته وی چې عمره حضرت عمره کړی دی 40 سلور 11 فی رجب، یې پر رجب کې کړی دا. او دې کې ظهور شوی د ابن عمر سیونا، ځکه دا سلور نه سلور عمره زیقات کې کړی دی، چې په زیقات کې 7 په زیقات کې جیرانه په زیقات کې، او بیا حج سره جواب خامخ زیقات دا افضل حج کې وا قدرت رجب وی ظهور شو یا نسیان ده. فکرنا ان نرد علیه، مګه بدو غنل چې په شیخ باندې رد کو یا جواب ورته ورکو جدا سن نه دا اکرام وکړه. قاضی و سمینا، نو دا وخت موږ واوریدل استنان عائشة ام المؤمنین، اواز مسواک کولو دا اشیاء به نو لکه د مسواک اواز څنګه پیژني، او کله دا مسواک چې سړی وای په خله کې الله په جیبی باندې حلق سره دا کوي سړی، دا आवाज موږ واوریدل. فقال اوروه یا امه، اوروه ای امي یا ام المؤمنین الا تسمعين ما يقول، اتناور ابن عمر سے سوئی ما يقول ابو عبد الرحمن دا کنیت ہے، قات ما يقول سوئی قال يقولنا رسول الله صلی الله علیه وسلم 4 عمرات، حضرت سلور عمرې کړی داونه فی رجب. قالت عائشہ يرحم الله ابا عبد الرحمن ما تمر عمره الا وشاهدوا،
عمره حضرت نو کړي مگر ابن عمر وسره حاضرو وما تمر فی رجب قط څومره خسته خبره وکړه الله دې پرهمو کی مان زهول ته شوی دی پیغمبر علی السلام پر رجب کې عمره بالکل نه دا کړي او کوم عمرې چې کړ دی ابن عمر ور سره نو چې دی ور سره نو څنګه دی چې رجب دې پر رجب کې خطا شوی دی حضرت ټول عمرې فضیقات کې کړی دي جی وبه قال حدثنا ابو عاصم اخبرني ابن جرير اخبرني عطاء عن عروه بن الزبير قال سالت عائشه قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتمر رسول الله في رجب حضرت پر رجب کې انده کړ چلو مخکې دا وبه قال حدثنا حسن بن حسان حدثنا حمام عن قتاده سالت انس كان اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع عمره الحديبيه عمره الحديبيه في ذي القعده دا ډومبه عمره د په حدیبی کې وا یعنی په مقام د حدیبی کې او دې ته عمره حکمی وای حيث صده المشركون منګه مخیلو کنه مشرکانو بند کړ یعنی حضرت پرې نه خدا دلته بیا پیغمبر علی السلام خپل قربانی الاله کړه او احلال وکړه واپس لاړه عمره من العام المقبل في ذي القعده بیا آنی والا سال 24 هجری جوړه ده حيث صالحهم کله چې مصالحت مشرکین سره کړو درم عمره الجعرانه اذ قسم غنیمتا کله چې تقسیم کړو غنیمت کم غنیمت وراو حنین چې غزوه حنین قلت ما کم حج قال واحده یو او دې کې حضور اربان شو او درې صراحتن ذکر کې سلام ذکر نکړه ولی حج سره منظم وا جی وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا عمار قتاده سالت انس قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه من القابل حيث ردوه لك کم دینا حدیبی نه چې مشرکین واپس کړو جی عمره الحدیبیه وعمره في ذي القعده وعمره مع حجته چلو صراحت شو حدثنا عمار قال اعتمر اربع عمره في ذي القعده الا التي اعتمر مع حجته عمره بس مطلب اعتبر اربع عمر حضرت سلور عمره کړی دي فی ذل قعده یعنی دا ټول په ذل قعده کې وی الا التي اعتمر ما حجتي سوا د عمره نه چې حج سره وا حافظ الحج کې وا جی من الحديبيه من العام المقبل من الجعران حيث قسم غنائم حنين وعمره مع الحج قربان دي تنزان شمه حدثنا احمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلم حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي اسحاق قال سالت مسروق وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج وقال سمعت البراء بن عازب يقول اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعده قبل ان يحج مرتين اوس ګور دلته مرتين راغی اوس تاسو پر ځان ستړي کړ چې سلور چې باب د اخلاص کو ټکه دل در کې چې مرتين اوس بس کوي داغي جواب وکا مرتين دا دوی ولي وي ځکه چې یو عمره په زمن د حج کې وا او حج فرض دی نو د مشر په طرف کې کشر څوک نه یادې مګر امیر صاحب اوس راشي مثلا امیر صاحب سره مثلا د درې څلور طالبانی یو باغ سشوي څوکیدار وی ګارد حرس وی موږ دا نو چې حرس راغله څوکیدار موږ امیر صاحب راغله نو معلومه شو چې د غټیونه لاندې وړي کې او بوټه باده نه کوي نو یو حج په زمن کې وا هغه ذکر نه کړه دیمه هغه عمره د حدیبی هغه ته عمره ولی ونوي ځکه هغه عمره کامله نه و هغه کې نقصان و ٹھیک شو حکمن و نو دو عمره مستقل شوي نشکار ختم دي چلو باب عمره فی رمضان ګور مولانا صاحب باب د بیان د اجر د عمره پر رمضان المبارک کې مقصد دا دی چې رمضان مبارک کې چې اوسره حج کی د عمره کی دمر اجر دی لکه د حج عمره ارمان دی نزسو کوم ارمان دی پوښ کنه سچل کول غواړي چې یو خو په دې حرمینو کې قیام الليل الله اکبر او دیم چې دا قرا راضي او نمبر په نمبر چې ده کنه نیمه سفاره وای او هر یو په خپل موج کې رواني پوښ کنه نو چې اغي چې کوم خوان دی واغست نو د سلور خود دمر خوان نشته احمد چې کم چې د پر رمضان کې د عمره خوند یقیني خبره ده الله اکبر ما پرس کاله هم کار جوړېده او مخکې کاله هم جوړېده ته ما د قران څنګه پرېږدم یاره ونه شي کنه
چې دا درس د قران پکې کنه ورنه د رمضان عمره خو حج په شان عمره ده او کوم پکې ډیر را شابه کنه تان زار شم في امرأة من الانصار نبی علیہ السلام یو انصار نه تویلو او د دې خزینم ام سنان او ها د خیر سره سماها ابن عباس ویلو ما تخف نسیت اسمها ما دغین نم ایرکا ما مناکین تحجی معنا اوی بوډا بھائی تب موږ سره حج الله نه لري او د دې ام سنان خاون حج کیو نیک وخت ته لا نه لري هغه د الله پیغمبر منکر دوه خوي چې هغه باندې موږ پیر دا اوپر اورلې بعد یو ځو خاون بوتل بیا چې ما دا بوتلې نورسو خلکو په ستر راوړلې نظر د دې عذر نه پاتې شوم نبی علیہ السلام بیا ان شاء الله رمضان کې عمره لاړ شي د حج عمره ثواب وي قال کان نازحون و من دې پار یو اوخه نازحه چې کوم باندې وب راوړل کیږي فرکب ابو فلان وابنه پدې سور شو د فلان کی پلار او دغه زوی ان له زوجه او ابنها خاون او زوی یاد کړ وترک نازحن او پرې خدای یبلوخه نرزواله چونکی اوپر اورلې قال حضرت فرمائے فضا کان رمضان اعتمری فی بعمر الله شی فإن عمره فی رمضان حجۃ او نحو ما قال یا دې په مثال وی عمره د رمضان د حج عمره ثواب شابه باب العمره ليله الحسبه وغيرها ګور علماء کرام توجه کوا باب دې په بیان د عمره ليله الحصبه پاغشپی د محسب چې سوال سم تاریخ د ذل حجې جوړیږي وغيرها او غیر د سوال سم نو دغه ځکه برستا حاشی هغه باس لیکل د چې کوم ما تا ته په اول کې وي ځکه زما هو کار دار چې پټول نکوم کنه نو ما دې زنه دی حاشی نه او دلته د حاشی کې دا تفصیل بیان کا او دا ځکه د تیم چې تبو تابع چې مولا چې پته چې کوم ګټ نه راو وکړه خبره پوښوي ایلکه انو 14 تاریخ باندې عمره شوی دا نو معلومه شو چې زمونږ وایو ایام تشریق کی او پر یوم العرفه عمره نکی بس او دې کې هغه عمره ته اشاره چې کوم دا ابای عمره وا آسان دی حدیث تعویل مخکې دا فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب منكم أن يهل بالعمرة فليهل بالعمرة فلولا أني أهلل لأهلكم بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظلني يوم عرفة فسرا لفمن باندې سورة كما باندې عرفي يعني رالا دا سمعنا قريب شوجي وأنا حيث فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرفزي عمرتك وارفزي رأسك وامتشتي أهلي بالحج فلما وأهلي بالحج جي أرسل معي عبد الرحمن إلى هر کله چې ليله الحصب شوا حسب یاد د اوسمغوي زوتل نه پکار څنګه حج وشو منا نچرالو محسب کې پاتې کېدو ما حضرت سار بزو ما جبکار سار بزو ما عمرند کړي نو عبدالرحمن دلار د خور سره عمره وکړه چلو باب عمره تنعیم دا شو کنه دا عمره تنعیم ده ا تنعیم مسجد عاشره حضرت عائشہ لګل او تنعیم تجی علي بن عبد الله حدث سفيان عن عمرو سمع عمرو بن اوس ان عبد الرحمن بن ابي بكر اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يحدث حيث العلماء من التنعيم قال سفيان مره سمعت عمرا وقال سمعته من عمرو بس دا سفيان چې دکنه د علي ابن عبد الله استاد چې دی د عن امرن ذکر کوي نو دیو سفيان دا شاګرد علي ابن عبد الله وی سفیان مرتن سمیتو امرن ویلی دی او کله ویلی چې وکم سمیتو من امرن کله وی سمیتو من امرن کله وی کم سمیتو کې ډیر ظلم اوریدي دي نو مطلب څه مخکې روایت کې انو نو دې ان بدل کې په سمیتو سره چې دا هغه معنا مطلقه نه ده بلکې دا کا مقیده ده په سما سره جی
أبي قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب المعلم عن عطاء عن جابر عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم حج غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وكان علي قدم من اليمن ومعه الحج. حدیث باندې پوښتنه حضرت سره قرباني او طلحه سره صرف فقط سره او علي سره د یمن راغله ور سره قرباني وږي. فقال أهل النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة يطوفوا ثم يقصر ويحلوا. حضرت صحابه کرام طویلو چې تاسو دا حج د عمره کوي طواف د بیت الله او بیا صفا مروه سایو کوي ثم يقصر بیا سر اخرى کل کوي یعنی قینچی کوي او یحلوا پوشګنا هو یحلوا او سو کوي ځان فارغ کوي الا من ما اولادیو سوا دغه چانا چې ورسره قرباني وي فقالوا ندوی ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما تديتو ما هديتو نما با قرباني نو ولېګلې ولولا انما يلهديا لا حللت لکروات ما کې تیر شوی دي وانا شهادت فنسكت المناسك كلها غير ان لم تطوف دا خبره ما کې تیر شوی ده. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله اتنطلقون بحجه عمره وانطلق بحج زب يواز حجزم يواز حج بزم فامر عبد الرحمن بن ابي بكر ان يخرج مع الى التنيم فاطمر بعد الحج في ذي الحجه. بس اوس ګوره دې مسلې باندې غوږ کېدا دا مخکې د کتاب په سر چې کوم رواج وو لکه حضرت صلی الله علیه وسلم سره معتمرین خو حاجیانو مو او بعض هغه د حج مریدینو چې قربانی ځان سره نو را لګلې نو حضرت اعلان وکړ چې دا حج ما کې په عمره سره او دا بدر کې په عمره وکړي دې لپاره چې زماني جاهلیت رسم مات شي. یو دیم حضرت سره چې کوم صحابه عمره کړي وا معتمرینو نوی ته حضرت چې په خپل عمره باندې کلک شي خپل عمره وکړي طواف وکړي سعی وکړي او قصر وکړي چې دا تقریر حضرت وکړه نو سراقه ابن مالک پاسه ده پوښوي ورغي یو سوال وکړه وقال وان سراقه ابن مالك ابن جوشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم بالعقبه عقبه غفي جن کنا جمره العقبه سخا او يرميها جمره وشتا فقال حضرت دي سراقه عليكم خاصه اے الله پیغمبر دا حج په عمره بدلول یا عمره په اشهر حج کې کول دا صرف تاسو لپاره خصوصیت دی یا رسول الله. فقال لا بل الابد لا بل الابد سمانا اسی ګوره رفض حج جائز نه دی ګوره ها دایت کا رفض حج اوس جائز نه دی دا حضرت سره ایت حکم کړو اے ام للابد کی شارست دا العمره فی ذی الحجه العمره فی ذی الحجه للابد 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 معنی عمری جواز او د تمتع جواز مسئلہ شو جی باب الاعتمار بعد الحج بغیر حج ګورا دا اسانه خبره ده امام بخاری سے بتا کتاب لیک سے واقعي هغه باران دې بار ګرځیدو څه فائدہ نشته ده ګورا حضرت عائشہ به چې عمره ما تکړه خو نو حضرت عائشہ به باندې عمره ما تشوا دا څه ادب وکړه اے په بیمار سره اوس چې دا عمره ماته شو نو بیا عمره وکړه دا خو دا عمره بل جنایت ته او کې بدون الجنایت ته امام بخاری الاعتمار بعد الحج بغیر حج عمره کول پس حجنا بلا لزوم هدیه مطلب څه عاشیه بین عمره ماته شو هغه په ذل حجه کې دا عمره مکمل کړه خو هدیه په نو ولې نو ځکه دې عمره کو پخپره نو ماته کړی کنه ماته شی هوا او دې پکې دخل نو مسله حل چلو وای اخبرني ابي اخبرتني عائشه ذکرت هشام وی اخبرني ابي کنا هشام پلا اوروه ده او د اوروه ترو ده عائشه به جی
حجة وكنت ممن أهل بعمرة فحجت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حاج فشكرت ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقذي ورأسك وامتشتي وأهلي بالحج ففعلت فلما كان ليلة الحزبة أرسل معي عبد الرحمن إلى تميم فأردفها فأهلت بعمرة ما كان عمرتها فقضت له حجها وعمرتها ولم يكن في شيء من ذلك حج ولا صدقة ولم يكن في شيء من ذلك او نو په دې عمره کې اس یو شی د دین نه هدیون ولا صدقه ولا صومنی جنایت نو جی باب اجر العمره على قدر النسب ګورا مولانا صاحب اجر العمره یعنی اجر ثواب د عمره علی قدر النسب په مقدار د استړي والده مقصد څه شو اوس بعض حضرات دا خیالو اوسم چې ته لاړ شي امیر سید الرسول نازل په یا کې ذکر عمره وکا اوسم چې ته عمرې لاړ شي حج لا او تعال ته تنعیم نا عمره کې نو د عربی عمره النساء دوی عمره النساء جیرانی نه کوي عمره الرجال مطلب د خلق داو چې الکه د تنعیم نه خواهشي ازرای عذر عمره کړی دا دین عمره جایز نه نتیجه کې حضرت وی چې العمره علی قدر النسب معنی کې الکه لری نه لاړ شي او مشقت برداشت کې نو ځاوی اجر زیات دي لیزی لاړ شي مشقت کمی نو اجر کم دی خدا قاعده کلیه نه ده چې د هر عمل اجر علی قدر النسب دی دا کلیه نه ده اکثریه ده بعض اعمال داسي وي چې مختصر وي او دیاری اجر د ټول نه زیات وي لکه کې نصیب شي در څخه قیام د ليله القدر شپه یو ده د درې اتیا کال عبادت ثواب درته ملاو شو لکه موږ دې امام سره دې کو 27 او 25 ځان لو کې نه ده لس خودی دي د خیر حسن منجابر حسن فروز شرم صالح نو علا قدر نصب په مقدار دستو مان دیار سره لکه استاد دلته ناسي او بس الشرط من الشرط کمرې نزور راځه شرط پروتا او دا باز خلک پکې باران کې لار شي راشي مدالا قدر نصب دي چې بس الى اخري وبه قال حدثنا مسدد اشاره خوشي حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد عن ابن عون عن ابراهيم عن الاسود قالت عائشه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدر الناس من رزقنا واصدر من رزقك فقير لها یعنی خلق په دو عملونو د حج او عمره باندې دی او په یو عمل فقير لا انتظری انتظار وکنه یک وختي فاذا طهرتي نفخرجي للتنيم فاهلي ثم اتياني بمكان كذا پرنه شګنه بیا براشه فلان کی ذات بیا وضو ولكن على قدر نفقاتي کی ونصابا کی لیکن دا عمره ثواب فقد نفقي استاده فقد دا استریوال استاده هلکه کې 100 روپے خرچه کې د ثواب د 100 دی او کې سل خرچه کې مقام ته سل دی خو کله کله د سل ثواب د 100 نه زیات شي شبیر احمد دی مثال په معلومي د سل ثواب د 100 نه سوای څنګه لکه عثمان عبد الوارث پیسې راکې د 100 روپے دی ما غجیب کې 100 روپے هم وي ارمازان زر کې خو دی یو طالب راغی هغه یې زه په پیټ ته ما کرای نشته دی او بالکل داسیا سبق ران خرابي او تعالی رسول به ورکړي استاد رسول هغه بخاری درس تو رسول هغه رسول صواب زور نه زیات شو کله کله داسې کیږي جی امام سے باب المعتمر اذا طاف طواف العمره ثم خرج هل يجزئ من طواف الوداع ماشاء الله شاطر غټ غټ فتوی ورکه پوښی کنه پدې کې دا مسله ده چې لکه طواف وداع چې کوم دی د عمرې لپاره عمرې وال لپاره هم دی او کنه خلق کوي امام په خپل کړی الحمدلله خدا باز خلق دا خیال دی چې د عمرې چې د وکړه او طواف د عمرې دا د وداع مقام دی ځکه په عمره کې طواف وداع واجب نه دی دغه تعلق حج سره دی طواف قدوم شو طواف وداع شو دا د حج سره دی دې دا معلومه شو امام بخاری دا وایي چې معتمر عمره وکړه طواف وداع نو کړي دغه په طواف د عمرې کور تراغه نو ټیک ته دی عمره مکمل ده پای ما څه جرم نشته دی جی وبه قال حدثنا ابو نعيم حدثنا افلح بن عبيد
یعنی باب المعتمر باب بیان د عمره کوونکی دا طواف العمره چې طواف د عمره وکي ثم خرج بیا کوتلار حال یوز من طواف الوداع دا طواف د عمره کافی کی د طواف الوداع نو جواب دې نام چلو اشهر الحج په میاشتو د حج کې و حرم الحج او په محرمات د حج جی فنزلنا بسريفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه من لم يكن معه هدي فاحب ان يجعلها عمره فليفعل ومن كان معه هدي فلا وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من اصحابه ذوي قوه الهدي بس ماشاء الله نبی علیہ السلام سره او صحابه سره ذوی قوت داسې صحابه چې خاوند مالو الهدی هدیه واجب اغه لپاره جایز نه چې عمره کړي د حج نه علی النبي صلی الله علیه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك قلت سمعتك تقول لاصحابك ما قلت فمنعكر عمره وقال وما شرف قلت لا اصلي قال فلا يضرك انت من بنات ادم كتب عليك ما كتب عليهن وكل بحجك عسى الله ان يرزقكها عسى الله ان يرزقكها امید کوم چې الله به درته عمره توفیق درکړي واپس راو د منان فنزلنا المحصب ابتح کیجی فدعا عبد الرحمن فقال اخرج باختك باختك الى الحرم فانتهل بعمرة ثم مفرغ من طوافكما انتظركما ها هنا دی محصب کو انتظار کوما فاتیانا فی جوف الليل حضرت راغه منت پنی مشفا فقال فرغتما قلت نعم او فنادى برحيل اعلانك بكوچ سرا سفر سرا في اصحابي فتح الناس ومن طاب البيت قبل صلاة الصبح ثم خرج موجها للمدينة مدينة ترانزي باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج اس ګوره مولانا صاحبہ افعال د حج او د عمره تقریبا یو دي الکه طالب جان چې تدې جن لار شي کنه ناول به طواف عمره کوي نو اول طواف دی بیت الله دی بیا غي پس 2 رکعات دی او چکر نه رسو بیا صفا مروه ده او بیا دغه د سوسري قصر دی حلق دی او بس قربانی در باندې نشته ها د عمره کې او بیا د حج مسائل دي دا یو شی دی جی ابي قال حدثنا حمام حدثنا عطاء حدثني صفوان بن يعلى بن اميه عن ابيه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعلان دا حدیث نامه کې شپږ ځلوي ده دې سړی وی چې څنګه حکم کوي ماته په جامو د حج انس نه فی عمرتی ها فاسو تیرن صحابه په حضرت باندې په دوران د نزول دوی صادر واچو ها فقلت لعمر ما ویلو پخوان عمر سیفتا لوددت یا وددت زخخم انی قد رأيت النبي صلی الله علیه وسلم چې حضرت وګورم وقد انزل الله عليه الوحي په داسې حال کې چې څو کې وਹੀ پر راځي زه وګورم فقال عمر تعال لو غتیت اغید پر आवाज د خوبی وو واسید ګمان کوم قال غتیت البکر لک صبر وکړه غتیت البکر بکر اوختوي نر اوختوي زو مانو کوم دې ځکه د ادب غتیت البکر دا سي आवाज لکه आवाज د یو ځوان چی بس ځوان خو بنوي دا سي आवाज مخصوص کېدل لکه आवाज کې د ځوان وي بوډا چې د ځوان حسو ځواني کنه تا خیال کنه الى اخري مکه دا ٹھیک شو ادب کرو ادب چنگی چیز ہے ہاں تا نظر شما دا حدیث مګو درې سلور زلخه ها دا منات جو نو په محاذات ته قدیدو ها
ويتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت ويتمنى فردنا عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام قال ما أتم الله حج إلا ولا عمرة وهو لم يطوف بين الصفا والمروة. ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروة. دیده کې دا مسله یاد کړه دا بیا کله کله روایت کراشي چې الکه د عمره په طواف باندې ختم شو دا قید یو لګوا هشام وی چې ما اتم الله حج امرن ولا عمرته نه دې پوره کړي الله حج د یو سړی او نه دغه عمره لم یطوف بین الصفا والمروه چې د صفا او د مروه په منځ کې سعی نه کړي الفاظ ډېر مقفا دي وګوره څنګه دي ما اتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطوف بين الصفا والمروه عمرته مروه مخکزه ګوره مولانا صاحب په عمره کې څلور ارکان دي یو دغینا احرام دی دویم دغینا طواف د بیت الله دی دریم دغینا صفا او د مروه په منځ کې سعی ده او څلورم دغینا حلق یا قصر دی دا څلور اعمال چې تو کی نو تبه د عمرې نه فارغ شي وی متا یحل المعتمر معتمر د عمرې نه بکله فارغ کیږي نو جی ویا قالتان جابر امر النبي صلی الله علیه وسلم صابو ای جلو عمرتن له حج نو عمره کې څنګه ويطوفوا او دوی طواف د بیت الله کی ثم يقصروا بیا د سرنه کینچ کی ويحلوا او ځان د فارغ کی اوس دې ذکراره طواف وکي او ځان فارغ کی نمرو شوا حالانکه طواف سره عمره نه پوره کی سره کی اوس مګوي صاحب بن صفا او مروه سره پوره کی ذکر د کل ذکر د جز مراد کل شابه کل ها ګورا تمر رسول الله صلی الله علیه وسلم عمره لال پیغمبر علیہ السلام وا تمرنا ما هو مغم حضرت سره عمره لاړو ولما دخل مکه نو طواف از طواف کو وطفنا ما هو مغم طواف کو فات الصفا والمروه راغ صفا ومروه تا واتینا ما هو امغم صفا مروه ته حضرت صاحب ترالو هاي او عمره القضاء وخا وكنا نستر من ال مکه او منګه چې منګه پټکړو حضرت صاحب اصل لازمه منګه پټکړو حضرت صاحب اوس ممان څنګه کو د ادب منګه چا پیر شو د پیغمبر علی السلام نا من آل مکه د وجد مکیانو نا ان يرميو احد یعنی الله يرميو احد من المشرکین چې سو حضرت باندې لرنه نزا او غشو نه وردي لمن طواف کو ټول پیغمبر علی السلام نو چا پیر شو فقال له صاحب لي فقال له او نبی علیہ السلام تا صاحب لي زما یو مرګری اکان رسول او دا کلام د فقال د اسماعیل دی او چې اکان رسول الله صلی الله علیه وسلم حل کعبه حل کعبه ته دنشو قال الله قال فاتسنا مت بیان کا ما قال خدیجه حضرت خدیجه مبارک سے خبر کړي قال وی نبی پاک بشر الخدیجه زیرا ورکه خدیجه تا ببیت فی الجنه ویو عظیم کور د جنت من قصب نلننا لا صخب فيه ولا نصب نبی پکی شور نبی پکی سومانتیا علامہ تفسیر یعنی قسطلانی دیئے کی خستہ خبرہ کرده سوال جواب کر دی دا مونږ مخکې ویل دی ببیتن فی الجنه زیر ورکه خدیجه تا پکور د جنت یو کور یو قصر وی نو قصر یو نوی او بیت وی حالانکه قصر اعلاوی د بیتنا او بیت خدنا لغونی وی وی دا دیل پارا چې خدیجه اسباب د قصر د جنت هغه تیار کړو د دنیا په یو بیت کې دنیا یو کور کنه التا او بیاوی قصبن دنلونا ودا کنایه دا د سنا د سبقتنا
ځکه چې دا درمینی غایات السبقت چې سړی منډي وای کم چې مخکې شي نغې ته غایات السبقت وای نو معنا من قصب دی په ایمان کې د ټول نه سبقت کړو یو خزر دینه مخکې نو مسلمان شي دا ولا خزر دویم داسې کور چې صحاب او نسب بني نو پکې شوري نو پکې ستومانتیاوي نو دی پیغمبر علی السلام چې کله دې ته ایمان پیش کړ نو لما صحابه دی بیا رد نه کړی ولا نسبا او ایمان قبولولو کې دی سمانا الکه پیغمبر نه دې ستړي کړي پیغمبر علی السلام چې کلمه ویلا دا مسلمان شو نو دې لوی کمال دی او دا وجو چې اشیاء به په دې راشکاو مخکې د طالب جانا قد مر مرارا عن طارق بن شهاب عن ابي موسى الاشعري قال قدمت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو منيح دی وکي حضرت په دې بطحاء کې نون کې خپل سوالي آرام کوونکی حجج فقلت نعم قال بما احدثت قلت له يا النبي صلى الله عليه وسلم قال احسنت وطوف بالبيت بالصفا والمروه ثم احل وطوف بالبيت بالصفا والمروه ثم اتيت امراه من قيس فقالت راسي ثم اهدت بالحج فقلت اطوف به حتى مات في خلافه عمر فقال ان ما په دې عمل خلق له فتور کوله ان اخذنا بكتاب الله فانه يؤمن به تماما وان اخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لم يحل حتى يبدو الحج لکه حضرت عمر د تمسو قائل نو خو بیا رجوع کړ چلو أخبرنا عمرو عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مررت بالحجون بس ګوره دې ځکه دا یو نقطه یاد کړه دا اصل کې هر حدیث کې خو صلی الله علیه وسلم راضي حدیث کې دنه هم راضي نو دا برل چې کوم دي کنه نو دې کله کله دا اعتراض کوي چې تاسو صلی الله علیه وسلم چې دا کله پیغمبر یا صحابه ویل چې تاسو وای زموږ د علماوی چې دا صلی الله علیه وسلم درود دا داسې مستند دی ځکه چې دې ته اجماع امت تشهیر حاصل دی دا صدر اول نواله تر اوس زمانی پورې تمام محدثین صلی الله علیه وسلم وای خو ما جز چې کله بخاری اول زمان لولولا نو دې کې چې ما مطالعه کوله زما په دې ذهن کې راځه چې یو صحابي د قول صلی الله علیه وسلم ثابت شو او دا نص شخه یقول تقول وبدی اسماء كلما مررت بالحجون نو چې دا مررت شي نو دا اسماء بخپل کلام به طور حکایت نقل کړي او چې دین بل نو سواخلی نو غدیره خدای چې کلما مرت بس ویبا اسماء کلما مرت بالحجون کله چې دا د محسب خانه تیرې دا ویبا صلی الله علی رسوله سمسل شو کنه صلی الله علی رسوله رحمتونه دی د الله په خپل پیغمبر باندې مثلا شو صلی الله علیه وسلم لقد نزلنا ما هاونا منګه حضرت سره کو شو دلتا ونانو یومئذ خفاف قلیل بس خفاف او منګه په دغه رضبانه خفاف لګ سامان والا ہلکا سامان یا کم خرچ قلیل ظهرنا سوانا کمی وسوله زمنګا قلیلتن ازواجنا او کمی توخید خوراک زمنګا فاطمرت انا و اختی عائشہ و زبیر عمره کړو ما او زما خور عائشہ او زبیر و فلان پرم درته ویلو و فلان اول عثمان ابن عفان او دیم و فلان عبدالرحمن ابن او قسطلانی فلما مسخنا البيت هر کې چې بیت الله مسک یعنی سما استلام وکړو احللنا موږ ځان فارغ او ذلترای الګ ثواب نه پس نه صفا مروه نه پس بیا رالو حجر اسود موږ خپل ک او بیا موږ ځان فارغ ثم احللنا من العشي بالحجلو
باب ما يقول اذا رجعنا الحج او العمره او العزم. اوس ګوره غزوه ګوره استاد دا دعا کوي چې کله ته الله حج لبوزي تا ما ټول الله بوزي بخیلی بنه کوخه انو چراغ واپس شي کور ته د حج یا د عمرې نه او الغزو یا د جهاد نه نو ته خدای شکریا ادا کوي او څنګه وای حدیث هر یو چې خود خود والته کون راځي بل چاته نه اذا قفل ارکه چې پیغمبر علی السلام واپس راغی د حج نه یاره ته خو پورا شوی دی چې مړی کې ژوندې زی صاحب من غزوین د غزو جهاد نه او حج یا د حج نه او عمره یا د عمرې نه یکبر علی کل شرف من الارض او تکبیر وی پارو چا زید ازمکی ثلاث تکبیرات و درې تکبیرات الله اکبر الله اکبر الله اکبر ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير آئبون واپس کیدون کیو تائبون پر خودن کیو گناہوں لرا عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وعظم الاحزاب وحده. چلو باب استقبال الحاج القادمين والثلاثه على الدابه. بس ګوره دې دغه دوه مسلې دي استقبال الحاج القادمین یا القادمین الکه جائز د استقبال د حجانو ٹھیک شو القادمین چې واپس راځي معلومه شو د حاجی صاحب استقبال داخلي جائز دی خو چې وې د کور نمخ بار بار کنه او زما مسلک دا دی جدي نمخ کې مخ التا لکه جدي ته چورس یاد پاتې شي التا کې بیا په دغه ډرمونو باندې جګړې په بیکونو باندې جګړې تا زما په داسې تمر زما به کو ورته صبر وکنه ته داسې پورا لانجی چې لاړې نو بیا په ګلال ته یاد آئی بس ته پاتې شي بل براشي تاسو راځي چې څومره سامان دی زما یو بیگ دا خو کمی کنه دا زما بیگ دا ساکیده نو ما ته یو ځلوي یو کس نمای کی پیسې کمی نه زو در پیسې دا کوا بنا پیسې شته نو ما زب دم په سامان په تله لبیا ته په خپل خوخي کېده او کې ما ته غوي چې دا د چا دي نو زب چې دا دي دی وی دې بیا څه پیدا شو نو ما ستاسو خیال حج په جده کې پرېګې د مزه او دلته دروغ چې د حج د بیگ زمانه دا جان الته کې دروغونه شروع کی دا زما بیگ دلته کېره دا زما بیگ دلته کېره نه ګب خبرونه والله ټوکې نه کومه دا خوې سر المجرب ولا تصل حکیما مجرب نه تاسو کا بهر القصه نه کولا یو ځکه می بیا خلک ډیرو خندل ما چې حاجی صاحب چې راځي نو وی لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک او چې کله حاجی صاحب کوته دی وی میرا بیک میرا بیک میرا بیک میرا بیک جای زما بیک دې څه زما بیک دې کوم ځای کې وځه زما بیک له دل تر واچولا زما بیک له تاسو کو غب خبر نه غوړې تاسو الله پاک بوزي بیا پته لګي تاسو ته خو سم د اخلاص نه امين نه وي تاسو یقیني خبره اوس کې وي نه څنګه هغه پوج نه کنه هغه اول ځای چې کم وي تاسو یقینا په یو ورځ په اخلاص وای کنه یقینا الله به تنظیم وکړي تاسو ګور اوسم ډېر لوی سرمایه‌دار یې تاسو کې تعالی شي واغلو زره 500 روپے به خامخ تاسو بجیم کی او زه چې کله عمرې ته یقینا زه 500 روپے مالک نو ازما صرف 10 ریال په عمره کې لګېدلې دي او په جازونو کې جدینه مدینه ته مدینه جدید ته په جاز کې تل راغلي په یقین کوي کنه خجی بس دا دې ته یو بندل د پیسو راوړې نه خان راغلي هغه خو زمانه خجی علماء کرام صلحای امت مثلا دا کنه مخکې دا نو د حاجی صاحب استقبال جائز دی خو چې کله او فقهاو وی چې د کور په ماحول کې بدل نشي ځکه چې کور ته دن نشه خزه په حالي
صديق رام للجرام تير استعمل مراتب ورجعت خير دي ودرجة تيجي هذا كلها ما تشكنا جي وبه قال حدثنا معل بن اسد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ما استقبله غير مدبر هر کله چراغ پیغمبر اسلام مکه ته استقبلوا غیلمه بني عبد المطلب استقبال در آل الماشومان د بنو عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه واخر خلفه یو مکه کینو یو بل شاته کینو امام بخاری رد کو په حدیث باندې چوي چې کم درې کسان چې په سورلې باندې کینی نو دا اشهر سورلی دا امام بخاری دې کې وته چاته اشهر حضرت ته وای چې اسامه ته وای کې فضل ته وای بیا علماء لیکي چې الله دې امام بخاری ما رحمتونه وری او چې چا دې بخاری خدمت کړل یعنی کې سورلی متحمل وی د دریو کسانو او درې کسان چې کم دي عاشق لیکلي دي دې اجو کې نه اصطلاح لیکلي چې درې کسان نحیفي چې دای وزن باندې سورلی تنګیږي نه نو خیر دی دا چې احمد او زما په شان الله او لکه زه شوم احمد شو او صاحب الحق شو خو شو کنه نو که موږ خیر سره کې نه اسنو دا به ملا ماته دا خیال دی ورته او که داسي نری وی لکه چې دې څنګه لکه مچوال سرکار شو او فرحات شو روس صبغت الله شو نبی خیر بیا یې نه کی ها چلو باب دې په بیان دراتلو کورتا په وخت د سهار د شپې بند راځي لکه اطلاع دی ورکړي نو بیا خیر دی بیا تللی شي او کې اطلاع دی نی ورکړي نو شپې باندې دی وې ځکه وی دا شپې تلل په شان د وقصار نه دي خو څنګه او ډیره ممکنه ده خو څنګه چې کیفیت داسي وي چې ستاسو نفرت پیدا شي ان بیا په ټول عمر ته نفرت وي نو دې لپاره مخکې به اطلاع ورکړي چې تیاری وکړي چلو وبه قال حدثنا احمد بن الحجاج حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى مكه يصلي في مسجد الشجره واذا رجع صلى في الخلف ببطن الوادي وبات حتى يصبح باب الدخول بالعشي ما قامت تلل یعنی غرمین رسول تلل جی وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حمام عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك اهله ليلا ان كان لا يدخل الا غدوه او عشيه لا يترك اهله نبرا تقبل کور ته د شپې ولی لا يدخل الا غدوه او عشيه یا سات ټیم کې یا د غرمین رستو ماسخنی ټیم کې او تعالی چې قبل اطلاع بعد اطلاع کې د شپې دین نو خیر دی یا لکاری ته پته وي باب دې بیان دې خبرې چې نور راغله حضرت خپل کور ته کله مدینه تر رسیدل او بیا ندیزی کور ته کله مدینه ته ورسی سو په خپل آلت اطلاع نی ور کړی جی جی بسم الله الرحمن الرحیم باب من اسرا ناقه اذا بلغ المدینه باب دې بیان دې خبره اسرا ناقه اذا بلغ المدینه اے چې تیزه کی خپل صلی کړ چې مدینه ته رسی ما ته ګوراله کدو خبر دي یو خدا دې عموما چې سره کوته دې خوشاله پیغمبر علی السلام چې کله مدینه ته راتب دې خوشاله وو خوشوي دیمه خبردار چې نفس د مدینه جدران سره د حضرت محبت وو د خوشاله نه به دوخي واګراخ چې شابه تکړه شه ان هذا الجبل يحبنا ونحبه درېمه خبردار چې یو سفر دی ایو کور دی سفر کار سمجي وي خو سفر نوم د سفر د قطعتون نه روټه پټي وي نه خوب پټي وي او چې کور تراشي نو روټه خوب ارسه پټي مانی جی قال حدثنا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرنا حميد انه سمع انس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر فابصر درجات المدينه او ناقته اذا قدم من سفر کرچ براغه د سفر نه فابصر درجات المدینه او بکتا هغه او به کتلی اوچتلار د مدینه درجات المدینه اعلی طرق المدینه یعنی بالای حساب ٹھیک او ظاها ناقتون س تیزه بکر خپلوکا وان کان دابتن حرکان او بخذولا
لك اسبو نو ابي فضل شابه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن حميد عن انس قال جدرات تابعه الحارث بن عمير وزاد الحارث بن عمير عن حميد يعني عن انس قال جدرات مخي حديث کړه درجات المدینه دلته جدرات راغی دیوال نجی. باب قول لا يعطي من ابوابها زمانی جاهلیت باندې رد چې کله با حج نرال دیوال نه بواوړل دا جاهلیت رسمو. قران وقت البيوت من ابوابها کور ترازی د کور په لارې راشه چې کومه دروازه ده په دیوال به پښوګانو بشاله پښوګانو بشاله با نه دي او تاسو نه مشبوه د خلو بشاله نه دي خو پرانا لار چې پرانا راشه مونږ. به قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء يقول نزلت حج اليك فينا وكانت الانصار اذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل باب بيوتهم ولكن من ظهورهم فجاء رجل من الانصار فدخل من قبل بابه فكانه غير بذلك چې په دروازې دن نشو خلقو عار ورک عیب جنک معلومه شو چې په سنت سره عمل کې خلق جن کوي. نو فضل الله تعالی فنزلت ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. باب السفر قطعة من العذاب وبه قال حدثنا سفر چې دین دا یو ټوکړه د عذاب ده. عذاب معنی دا د مولانا سیبا مطلق سفر چې نه پدې کې سړی مطمئن ني او په کور کې مطمئن ني. دا مې زکوي کته چې څنګه الکه نه سو موټری دي جازونه دي الکه کې د جاز نه کې د جاز نو آرام دي شراوزي په بیا قطعة من العذاب زکه چې د میاز اسمان ته چورس دي کنه او هغه شي هغه سره چې پکې هوا کپتان आवाज وکي چې موسم غیر معمولی طور پر خراب ہے نو بیا ګورج بیا تاسو سکی هر څه جاړي کراچۍ ته موږ یو ځل تونو اول اعلان وکړ چې بھئی ابھی ہم 15 منٹ بعد قائد اعظم ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں. خلق خوشحال ہے 15 منٹ تیر شو 20 منٹ تیر جا بری بری کته چې ګور ورل دو زبردست کار دی بعد بری بعد جاز ګرځي 15 منٹ نیمه غنټه تیر شو تو خلق چې موږ شروع چې دا څنګه چل بل وطن ته روان دي چې څنګه روان دي په دا وخت کپتان اعلان وکړ چې وای د غبراویدو څخه خبر نه ده کراچۍ له پاسه موسم غیر معمولی طور باندې خراب دی او خلق معمولی خراب دی البته غیر ته نه ګورم او ان شاء الله موږ به موږ څنګه تیلم ډیر دي هر څه ډیر دي چې موږ بزان له زی ګورون دای مطابق بیا به کوزیږو دا ځنی شو کوزیږي پس خلک پریشان شو وسکیږي دا تیل خلاص بیا وسکیږي دوه تا خیال نه او د اجازه دا مسله کراچۍ نه پیړه ته یا پیړه کراچۍ ته جازي د تمرا تیل اچي چې راکې کراچۍ کې ایرپورټ خرابې زو بیا واپس آباد ته راتلې شو دا اصول دي نو بر یو ګنټه منټه چلېده نو دی چتلر نه کوشو د بیا چې کوشو ولې نه نو بیا کتر راځي بیا په کراچۍ چرته بیا کم سے کم 10-15 منټ بعد کراچۍ ایریا راغله دا چتا دی ورځي کې چې ډوکه ورځي کنه پلاس بجلی چوي پړه کپڑا پدې کې نه کوزيږي دغه دور لګي دوه خطر دی دوی بیا ګرځي ځان را خالي چې ګوري چې کوم دی روغ نه څه آی وخت بیا پته لګي چې څه چل شي دا یک پته بچو کته ډوب شي نه خیر زاره مګر دین آرام دی سفر راشي خو سفر نوم د تکلیف دی دا څه کې نه ده سارګل مې زله خوب نه راځي د سفر لوي چلو به قال حدث عبد الله بن مسعود قال حدث مالك عن ابي سلمة عن ابي هريره النبي صلى الله عليه وسلم قال سفر كتب من اعظم يمنع احدكم طعامه وشرابه ونومه فاذا قضى نحمته فليعجل الى ګور حدیث ته اذا قضى نام کله چې پوره کی یو سړی خپل ضرورت فليعجل الى زرد کور ترازی او دا استحباب درجه ده سبحان الله او ذکر برا شي لیکل دی عجیب کار دی زرد کور تراجی فینو اعظم لاجره وفي كراهه التغرب عن اهلي بغیر حاجت نمانا خپل آل نه بار تتلل بلا ضرورتم جائز ندی او چې کو تراجی نو ثواب د اعمالو مطمئن شي نو اجر سوا دی جی باب المسافر اذا جد به السير وتعجل الى اهله بعد بیان مسافر اذا جد به السير کله چې ارجنٹ شي په دیوان سفر ارجنٹ مان پوجي ارجنٹ شي په دې سفر معنی په سفر تلوار شي سفر په تلوار شي لکه ابن عمر سے ته
خبر راغی چې صفیه بنت عبیس صاحبی بیمار ده نو سفر ارجنټ شو او کله کله دغه سی الله دغه وخت نه راولي کنه کله کله فون راځي طالب ته سبق په منځ کې چاله کدا سے پریشان دي ته یکدم پاتې روان شي دته سفر ارجنټ وي به قال هذا سعيد بن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر في طريق مكه فبلغه سفينه بنت ابي عبيد شده هوجاء فاسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمه جمع بينهما ثم قال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاء به السير اخر المغرب وجمع بينهما بسم الله الرحمن الرحيم ایک منٹ اوس ګوره منګه وایو لکه ګوره منګه وایو چې دا جمع کم روایتو کې چې د جمع ذکر راځي نو مراد ته جمع نه کوم جمع دا سوري دا دې ته ګوره جدوی سے اخر المغرب نو ما خام به خپل ټیم کې آخر تورسو نو ماستان به پاول ټیم کې وکړو نو جمع بینهما جی باب المحصن وجزاء السيد وقوله فإن أحصرتم فما تيسر من الهدي بسم الله الرحمن الرحيم باب المحصر وهغه محصر بنوي دا دې څه ګناه ده ګوره محصر معنا هغه سړی چې بند کړي شي د اعمالو د تکمیل نه توجه کوه زمونږه د احناف په نسبت دی دا احصار چې کوم دی دا په وجه د حابس په وجه د مرض په وجه د دشمن او په وجه د ختمېدو د نفقي دا ټول په احصار کې راځي دې دنه تلاري حج له عمرې لا لار کې د پیسې چاو وهلې اوس تاسو قرض پیسې نه راکې نه سوچته چې تعالی پیسې ملاو شي نو تمخ کې نشي دې سبا کوي نو قرباني هدیه بواخلي او حتی يبلغ الهدي محله چې ستا یقین راشي چې د هدیه محل یعنی حرم تور رسیدا ور الت علال شوا نو ته خپل ځان د احرام نه فارغ کی عندنا يصح الاحصار بسبب العدو بسبب المرض بسبب الحابس بسبب ضياع النفقه وغير ذلك واما عند الشافعي رحمه الله فقط دشمن مرض احصار نشي کېده دشمن دی مال دشمن ته مخې طالب پر رکاوټ پیدا کا ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې عمرې لته نو په مقام د حدیبیه کې دشمنانو نو پرې کنه عمرې لا نغوی فقط دا احصار د دشمن په بنا ده او موږ چې نه احصار د دشمن مرض وما يتعلق به وجزاء السيد بلا مسئلہ ګوره مولانا شبیر احمد عثماني صاحب عثماني نه اسماني خوې کنه د اسمان لاندې خوې کنه مړه ونه شو کنه نو شبیر احمد سے اوس دا مسئلہ چې کله ته احرام اتړې د پتا باندې ښکار وهل وجل اشاره کول دا من دي پوه شو کنه او پتا باندې جناب عالم هر موزی شی هر شی وجل جایز نه دي سوا د 500 سودونو مار دې لړم دې شرمخ دې پوه شو کنه خدایه دا ټپس مفس ګندېړک ځامن دا کې مخ راځي کې تاسو وښتلو خیر دی لیکن اغینا علاوه ته به هیڅ چیز ته سبقت نه کوي اوس کې چې تاخ کار مرغوي وشتا نو پتا باندې جنایت ده ذکر جزاء السيد درته ذکر کا او قران عظیم فرمای وقولی تعالی فین اصرتم کې چرتا سو بند کړی شوی د اقام د حج نه نو لازم دی پتا سو باندې ګل دا غسی چې آسان وتا صدات یې نه اور سره روان دي چې هدیه څه دی یعنی هدیه ګټ دې کم سے کم ولا تهلقوا رؤوسكم مکل ويقبل سرنا حتى يبلغ الهدي محله تردی چورسی ستا قربانی محل تا او محل چکم دینو حرم دے وقال طاوی الاحصار من كل شيء يحبسو احصار چی هر اغا سیز معتبر دے چی تائی ساری معلوم چی امام بخاری دلتا احناف تایید کی قال ابو عبداللہ امام بخاری وی حصورا ونبیا من الصالحین وحصور ستو اللہ یأتی النساء مع القدرة علیہن باب اذا احصر المعتمر
کله چې بند کړي شي معتمر معنا دا شو متات یو مسله خي چاله که د عمرې اتمام نه بند شنو سبق کې شابه تکړه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر حين خرج الى مكه معتمرا في الفتنه بس حين خرج الى مكه عبد الله بن عمر چې کله وته مکې ته کله فل فتنه هغه کال د فتنه چې فتنه د کم وا فتنه د حجاج ابن یوسف په مقابله د عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ قالوا ان صدتم عن البيت وی فرمای کہ چرتا سمنه کړه شو د بیت الله شریف نا نو سنانا کما سنانا ما رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ به داسې عمل کوو لکه موږ شامل کړو د حضرت صلی الله علیه وسلم په مرګتیا کې په مقام د حدیبیه کې ٹھیک شو فحل بعمره من اجل ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان حل بعمره عام الحدیبیه ٹھیک شو کنه نو دې د عمرې نه توتړه او دې کې سوال چې موږ همخ کوي چې دې اول د عمرې وتړن بیا د عمرې کې او د حج کې څه فرق دی بیا د حج نه ته متړه ہماری چې دا په تعدد د واقعات باندې دلالت کوي وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء حدثنا جبير بن نافع عن عبيد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله اخبره انهما كلم عبد الله بن عمر ليليا انهما دي دوارو حضراتو عبيد الله ابن عبد الله یو وسالم ابن عبد الله دوا نو دا دوار ابن عمر سے زامن دي دی دوارو خبر ورکړه چې انهما دی دوارو کلمہ اے خبري شروع کړ خپل پلار سره دا کلمہ چې دی دا د کلام نه دی عبد الله ابن عمر لیالی نزل الجيش بابن الزبير هغه زمانہ کې چې کله د ابن زبير رضی الله تعالی په مقابله کې د حجاج فوج راغلو فقال دې دوه زامنو پلار ته وی لا یزیرک اے بابا نقصان خدل نه درکې الله توجل عاما چې تاسو کله حلال نشي ان نخاف یریغ ان یحال بینک و بین البیت شرکاوت په پیدا کړی چې تاسو د بیت الله په منځ کې لوج د جنگنا فقال ابن عمر سے خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم قال كفار قريش دون البيت فنهر النبي صلى الله عليه وسلم جو حضرت خپل قرباني الله کړي وا وخلق راسه او سر خریلو مخدا سان دي دا ان شاء الله لپاره تعلیق نه دي دا لپاره تبرک دي او دویمه خبردار چې قد وجبت عمرتن دا جمله خلاص شوا اور ان شاء الله سيتم مراد دي الله ته منظوري نظام عمره به پوره شي أنت لقين خلي بيني وبين البيت وتفت وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار سعدا ثم قال إنما شأنهما واحد وأشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر واحدا وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جبير بن نافع أن بعض بني عبد الله قال له لو أقمت بهذا به قال لو أقمت بهذا لكان حسنا بابا کیسه کاله تومری لانړي حج لنو دا بخیز کړه فتنه جنگ دی به قال حدثنا محمد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا معاويه بن سلام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن عكرمه قال فقال ابن عباس قد احسر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق راسه وجمع نساءه ونحر هديه حتى يتمر عاما قابلا باب الاحسان في الحج وبه قال حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبد الله حدثنا يونس عن الزهري اخبرني سالم قال كان ابن عمر يقول اليس حسبك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبس احدكم عن الحج فطاف بالبيت وفي الصفا والمروه ثم حل من كل شيء حتى يحج عام قابل فيهدي او يصوم ان لم يجد حد وعن عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن ابن عمر نحوه باب النحر قبل الحلق في الحصر النار قبل الحلق في الحصر ګوره قربانی کول مخکې د حلق نه په حصر کې دا یو مسله ده بعض علما کرام فرمایي چې نفس ارسال د هدیه چي دي بس دا سبب مبیحه د حل دي چې قربانی دولې غلا نو بس سرکل خلاص احناف وی چې نه حتا یبلغ الهدي محله دي او معنی دا د صرف قربانی لګل نه دي بلکې قربانی چې زه تلاړ شي او الته حلال شي او ستا یقین پیدا شي چې قربانی سبا شوا بیا به دغه نه پستا تزان فارغ جی
به قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسوري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم اخبرنا ابو بدر شجاع بن الوليد عن عمر بن محمد العمري قال وحدثنا نافع عن عبد الله وسالم كلم عن عبد الله بن عمر فقال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين فحلق كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق راسه. باب من قال ليس على المحصر بدل بس بعض علماء وی چې په محصر بدل نشته. معنی څه شو؟ لکه بعض علماء داوی توجه کوخه چې لازم نفل به شروع خو منګ ویو نو معنی کې تا د عمرې نیت وتړ او مکه حابس سفر حابس عدو مرض راغی تا حج مات ک یا عمره نو پتا دې بدل نشته ده قضا نشته ده. او کته چې پیغمبر علی السلام چې عمره کړي وې دا عمره القضیه او قضا نه و. اوښوي منګو چې نه دا عمره القضیه نه و دا عمره القضا و. او دغه وجه دا چې یا رسول الله تبتلوا اعمالکم ده اګه ته چې دلته مات شوی ده. اوښوي تاسو اراده کړی و او ټیک د تا اراده وکړه چې دا احصار غیر اختیاري دي نو کله کله دا چې اعمال شروع کی او دری مقابل غیر اختیاری پیدا شي خو بیا اعاده وی. اگر سره عادت شروع کی او چې دن غیر اختیاری طور باندې شي غیر اختیاری طور باندې الاخری دزو شي خوشوي نو پاغي باندې خو اعاده شته ده. نو دې لپاره موږ وایو چې کله چې لازم نفل به شروع وي کته د عمل آغازو کی او تانه د عمل اتمام نشوي نو ته دغه قضا پتا لازم ادا. جی وقال روح عن شبل عن ابن ابي نجيه عن مجاهد عن ابن عباس يقول على من نقص حجه بتلذذ فاما من حبسه عذر او غير ذلك. بس ګوره دې دغه کېدا ابن عباس وی چې انما البدل على من نقص حجه بتلذذ معنا بدل واجبيږي پر هغه چا چې مات کړي حج بتلذذ په خون حاصلولو لکه جما او شي لته واړو اوشوی نو اوس دی حج مات کا رغو تلذذ حاصل کړي دي لہذا په دې باندې حج یاد ده. او محصر په مرض خو تلذذ نه دي او حابس یا عدو تلذذ نه دي. فاما من حبسه نا عذر اغه عذر دي او غیر ذلك فانه لا يحل تشوا فانه يحل دې په خپل ځان د احرام نه فارغ کی ولا يرجعوا او قضا بنکی يرجو ما رجوع بن قضا دخه ولا يرجو قضا بنکی. او امام ابو حنیفه سے فرمای کله چې محصر تحلل وکي نو په دې باندې قضا ده تشوا ذکر لازم النفل بالشروع او لا تبتلوا اعمالكم ده. وان كان ما هديون ومحصر فوج نهروا على ربکی یو وان كان لا يستطيع ان يباس به او که طاقت نی چې قربانی ولېږي وین استطاع یبسبین لم یحل حتا یبلغ الهدی محله. الکه ګور افطار په دوه قسمه یو دای کنه چې ته هدیه مخکې نشي لګل لکه پیغمبر اسلام په مقام د حدیبیه کې ایثار کړی شو قربانی حرم ته ظالمانو نه پرې خدا کنه نو الته ذبح کړی قوم موږ وی چې حرم دی انشاء موږ وی حرم دی او وین استطاع یبسبی او که طاقت وی د لګلو د هدیه لم یحل حتا یبلغ الهدی محله چې سو هدیه محل ته نی رسیدلی نو تب ځان نه فارغ ہے. وقال مالک امام مالک فرمای وغیر د دینا ينهر هدیه قربانی بلال کی ويحلق سربکل کی فی ای موزن کان چې کوم ځای کی وی ولا قضا علی په دې قضا نشته ده. معلومه شو چې امام مالک په دې باندې الک تحلیل چکم دے قربانی دے او قربانی چکم دا مقید به مکان الحرم نه دا بلکې ای موزن چوي لکه پیغمبر اسلام د حدیبیه په میدان کې محصر شو او حدیبیه چې ور دیو ثابتې چې دا زمينه هلو همغه ثابتو ان شاء الله دا زمينه حرمو ولا قضا علی ولی لأن النبي صلی الله علیه وسلم اصحابو لکه نبی پاک او صحابه کرام بالحدیبیه نهرو حدیبیه علال نهر کړو وحلقوا سرخریلو وحلوا من كل شيء او دارسی نزان فارغ کړو قبل الطواف وقبل ان يصل الى البيت قربانی بیت الله ته نور رسیدلی
ثم لم يذكر زیادہ خبر ذکر نه كان النبي صلى الله عليه وسلم امر احد ان يقضي شيئا تشوا ولا يعود له او عود یعنی ثابت نه قضا ثابت ہے اول حدیبیہ تو خارج من الحرام مګو چې د ابل کا چې حضرت عمر لراغلو داسي شو دا قضا وکړه ا دې وی چې دې خبره حدیبیہ خارج من الحرام دا مګو چې دا خبره صحیح نه ده ځکه اوس دا ول حدیبیہ تو حرم دې کې دوه قول دي الکه دا کلام د چا دی څوک دا کلام د امام مالک صاحب دی دویم قول دا چې دا کلام د امام بخاری صاحب دی الکه د ارچا کلام چې شي خدا حدیبیہ چې کوم ده نو دا خارج الحرم نه ده دا داخل الحرم ده ٹھیک شو دا زو مسلک دی بر دی حشود ناشنا خبرې کړې وای دا حدیبی مثال دا څه دی لکه حدث په حدیبیو کې مصلا په حرم کې حضرت حدیبیو کې مصلا په حرم کې بالکل نږدې بالکل یو ځای یو میدان د موږ له کلی کنه التاغي ته مسجد شمیسی او یوسف او هغه ځای په خوانه غټ پرتی دي هغه موږ ته خوتل شو چې کوم ځای کې وای نازل شو وغیرہ وغیرہ التذتلو نو بعض علما وی چې دا منګوي چې کوم ځای کې حضرت قرباني کړي وا دا موضوع من الحرم دی جی به قال حدث اسماعيل قال حدث مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حين خرج الى مكه معتمرا في الفطر وسدت على البيت صلى كما صنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحل بعمره من اجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حل بعمره عام حديبيه ثمان ان عبد الله بن عمر نظر في امره فقال ما امرهما الا واحد فالتفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمره ثم طاف لهما طوافا واحدا وراى ان ذلك مجزي عنه واهدى جی جائز کون کے لیے کافی کون کے لیے کافی کیتن کے لیے جی باب قول الله تعالى ومن كان منكم مريضا او به عذاب من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك وهو مخير فما الصوم فثلاثه ايام بس ګورا داغه مسله دا چې هغه صحابي کعب ابن عجره غالبا رضی الله عنه چې حضرت ولید او قمل دای په سر راغورځي دي حضرت تعالی تکلیف راکوي او سر کل کا او تدیت فدیه ورکا فدیه صدا یا خدری روجی دی ایا یو ګډ دی او یا شپږ مسکینانو له نصف سا قدر باندې اطعام دی ٹھیک شو اوس دا درې خبره تر اخره پوری بس بیل سیز دی پار یو باب ذکر کی فام صوم فصلات ایام جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبر مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لعلك ذاك هوامك قال نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلق راسك وصوم 3 ايام او اطعم 6 مساكين ابن السوق بشاة باب قول الله او صدقه وهي اطعام 6 مساكين. به قال حدثنا ابن عمرو قال حدثنا سيف حدثني مجاهد سمعت عبد الرحمن بن ابي ليلى ان كعب بن عجرة حدثه قال وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبيه ورأسي يتحافظ قملا ورزول قمل جی فقال ايوب ذيك هوام وقلت نعم قال فاحلق راسك او احلق فقال في نزلت هذه الايه فمن كان منكم مريضا به اذى من راسه الى اخرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 ايام او تصدق بفرق بين 6 یو ټوکره پمیان د شپږو مسکینانو کې او نسوک مما تيسر یا قربانیو کو جتا تسان وی ما تيسر ګډ دی ما تيسر صبح د بدنی او د بقر دا وما باب الاتعاب في الفدية نصف صاع. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن اسبهانية عن عبد الله بن معقل قال جلست الى كعب بن عجرة فسألت عن الفدية فقال نزلت فيها خاصة وهي لكم عامة ومنت معنی دا جلدار آیت خو په ما نازل شوی دی خو حکم عام دی جی والقبر بين يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجه بلغ بك ما أرى حضرت صلی الله علیه وسلم راته ما كنت أرى الوجه وشکنا نیم ز چې ګمان کوم په دی باندې چې الوجه بلغت کا مارا چې دا درد پتا رسیدل دی هغه جزوی نه ما یعنی ډیر تکلیف دی یا فرما ما كنت أرى الجهد بلغت کا مارا هغه زوی نه ما مشقت چې پتا باندې رسیدل دی زوینم تجدو شاتن ګډه مومي فقلت لا ونا فصوم 3 ايام او اتم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. باب النسك شاتن. وبه قال بس النسك شاتن امام بخاری راوړ دا په ابو داود یو روایت باندې رد کړي تاسو حاشیه کې ذکر دی
او شی ابو داود کی دا روایت ته چې ان نسک البقره نسک چې کوم دی نو دا وادا امام بخاری وی دا بقرتن لفظ کوم دی په ابو داود کې دا شاذ دی او زم په دې عاشق کوم ذکر کړ دي چې شیخ زین الدین هغه وی چې لفظ بقر په روایت ابو داود کې منکر او شاذ دی اصل کې دا لفظ دی شاد نو ان نسک شات قربانی یو ګډ دی بس لکه دغه کې فدیه کې مخیدا وبه قال حدثنا اسحاق اخبرنا رواه حدثنا شبل عن ابن ابي نجيه المجاهد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي ليلى عن كعب بن وجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه انه يسقط على وجهه فقال يزيك هوام وقال نعم فامره ان يحلق وهو بالحديبيه ولم يتبين لهم انهم يحلون بها وهم على طمع ان يدخلوا مكه فانزل الله الفدية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتم فرقا بين سته أو يهدي الشاة أو يصوم 3 أيام. وعن محمد بن يوسف حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيه عن مجاهد قال حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن وجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله يسقط على وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه يبرئه وقمل يسقط على وجهه. باب قول الله عز وجل فلا رفث حج لجلارشي نو فلا رفث غربڑیشن بنا کے مخکې. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. رجعانو فارش شده د حجنا داسي صفا کړي شوی د ګنا نه کما ولدته لکه چې دې زيولوي مور لکه ماشوم چې د مور پیدا شي ګناونه ختم شي په حج سره د حاجی ګناه ختم شي او آیا دا ګناه مطلقاً هر ګناه ختميږي او کدا مقید دي فقید حقوق الله سره د حاشی او د محاشی ډیر زور پدې دی چې مراد پدې سره هر هغه ګناه دی چې هغه د حقوق العباد حقوق الله دی زیات زور ده اور هر کې حقوق العباد دي نو دغه عفو په توبه سره ده عند الجمهور او یا دغه هغه عفو په اداس د حق سره ده اي پوښ کنه دیمه خبره یاد کا د کبایر او عفو توبه سره ده او د حقوق العباد عفو چې کوم ده په ادا د حق سره ده خو بعض علما کرام فرمایي چې عرفات کې پیغمبر اسلام دعا وخت چلا اجان گناہوں معاف کی حقوق اللہ حقوق العباد ټول الله خپل حقوق اور معاف کوم خود بندگان حقوق معاف کو بیا چې په مزدلفه ته راغی حضرت صلی الله علیه وسلم بیا دعا وکړه نبی رسول الله خدای پاکه دا حقوق العباد ته خپل خزانو نه ادا کا او دې معاف کړه خدای پاک دې معاف جی. باب قول الله ولا فسق ولا جدال في الحج. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كاليمين ولدته امه. شابه تكرش الله.